الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم. زما قدرمن اوریدونکو د جمعرات د ورځې د بیان په سلسله کې موږ تاسو خبره کوو او خبره اورو. نن به موږ تاسو ان شاء الله خبره پر دا عنوان باندې کوو چې د زنانو د مجلس اصلاح به څنګه وشي. زنانی چې سرکشینی غپا او مجلس کوي په هغه مجلس کې چې کمی کمیانی غیبتونه نقصانات راځي هغه به څنګه موږ په نیکانو په ښه خبرو باندې بدلو. یا د موږ څخه په مجلس کې د یو چا غیبت کیږي، د یو چا نقصان او عیب بیانیږي، د یو چا سره بغض او حسد زموږ پیدا کیږي، بیانوي هغه بغض حسد هغه نقصانات او غیبتونه به موږ څنګه په شو خبرو باندې بدلو چې زموږ مجلس دا زموږ د پاره د آخرت ګټه وګرځي، د آخرت نقصان ونه ګرځي. په دا باره کې موږ تاسو ان شاء الله نن خبره کوو. په قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو کو انفسکم و اهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل کور بچان دا د جهنم د اور څخه وساتئ. مطلب دا دی چې خپل یو نیکی بچاو کی، یو ګناه د خپل ژوند څخه ختم کی وی باسي. او د انسان د ژوند نیمه حصہ چې دا هغه د انسان خپل کور او بچان هم دي. نو چې کوم انسان د خپل ځان د جنت د پاره تیاری کوي هغه انسان به د خپل کور او د بچانو د کور والا د مور د خور د لور د هغه فکر به هم کوي. نو یقینا زموږ د زنانو په مجلسو کې ډېرې زیاتې کمیان شته. په دا باره کې دغه کوم آیت چې ما تاسو په مخ کې بیان کړي هغه آیت دا وو چې تاسو خپل ځان او خپل اولاد د جهنم د اور څخه وساتئ. او دا زموږ تاسو یقین دی چې په دنیا کې هر مجلس هغه خو به داسې وي یا خو به موږ هغه مجلس د جنت والا جوړوي، یعنی په هغه کې به موږ ته نیکیانې ملاوي، یا به هغه مجلس زموږ ګناوي را زیاتوي او ګناوي چې زیاتې شوې انسان جهنم ته رسوي. نو حاصل او خلاصه دا سوا چې موږ تاسو زنانې په آپس کې کښینی چې مجلس کوي یا خو به د دې مجلس د جنت ذریعہ ګرځي یا د جهنم ذریعہ به ګرځي. نو موږ تاسو به د خپل مجلسونه د جنت ذریعہ جوړو. په دې باره باندې اللہ پاک فرمائی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، چوی تاسو نصیحت کوي یقینا نصیحت چې دی هغه مؤمنانو ته ډیره زیاته فائدہ ورکوي. نو د زنانو مجلسونه
دا صرف باید پر خوراک، پر فیشن، د دنیا پر معاملاتو پر دې باندې نه وي، بلکې په دې کې د خیر خبره هم وي، د نیکی خبره هم وي، د الله تعالی د نامه د ذکر خبره هم وي، په دې کې د علم دنیوي او اخروی دارنګه خبرې وي چې انسان ته فائدہ رسوي. قدرمنو هر مجلس چې تاسو پکې ګډېږي، تاسو به د هغه په باره کې ډېر سوچ او احتیاط کوئ، ولې مجلسونه چې دي هغه د انسان د ګناو ذریعہ هم ګرځي، د انسان د نیکانو ذریعہ هم ګرځي. و یو حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای چې کله یو څو کسان یو ځای سره راجمع شي کښیني د الله ذکر کوي، نو فرشته راسي هغه مجلس باندې شاوخوا راوګرځي، په خپله ګیره کې واخلي، پر هغه باندې د الله رحمت را نازلیږي، پر هغه خلکو باندې د الله د خوا څخه سکون او اطمینان راځي، او د الله تبارک و تعالی د فرشتو په مجلس کې دغه خلکو تذکره کوي چې کم کسان د الله د ذکر د پاره راجمع شوي وو. نو تاسو خپل اندازه واخی چې دارنګ مجلسو لره د الله فرشته هم راځي، او دارنګ مجلسو لره د الله پاک رحمتونه هم نازلېږي، او په داسې مجلسو باندې قدرمنو الله پاک فخر کوي و فرشتو ته وایي چې وګورئ ما انسان د دا ورځې د پاره پیدا کړی و، نن ناست دی زه نه یم لیدلی، زما نبی نه دی لیدلی، جنت و جهنم نه دی لیدلی، د هغه باوجود ګوره زما ذکر کوي، زما تذکره کوي، ما یادوي. نو الله پاک په دې بندگانو باندې فخر کوي او فرشتو ته د دې تذکره کوي چې زما بندگان دارنګ لکه دغه انسانان چې دي. نو قدرمنو په داسې مجلسو کې کښېنستل دا عبادت هم دی، دا زموږ د جنت ذریعہ هم ده، او دا د الله د خواصه د رحمتو ذریعہ هم ده. پر دې مجلسو د الله رحمتونه راځي، او تر هغه هم د خوشحالي خبره چې پر دارنګ مجلس والاو باندې الله پاک سکون، اطمینان، خوشحالي راولي. مستاسو اوریدلی او لیدلی دي چې مستاسو کله مجلس او بیان لراسو په زړه کې می یو څه پریشانی، په زړه کې می یو څه غمګینی، په زړه کې می یو څه طبیعت خراب وي، لیکن چې کله مستاسو بیان واورو، په بیان کې د قرآن او د حدیث په خبري واورو، چې کله دا بیان ختمیږي مستاسو یقینا خوشحالي چې دا مستاسو سکون چې دی، مستاسو راحت چې دی، هغه ته بیان تر شروع کېدو زیات شوی. دا هغه وجه دا ده چې پر دغه رنګ مجلسو چې په هغه کې د الله او د الله د رسول خبرې کېږي، پر هغه باندې الله رحمتونه نازلوي، او الله پاک هغه انسانانو ته د زړه سکون ورزیاتوي. دا خو الحمدلله ما خو خپل سل په سله کې تجربه ده چې کله د قرآن او د حدیث تذکره وسی، هغه ما ته یقینا سکون او خوشحالي راته رسیږي. یقینا تاسو د بلکې د هر مسلمان چې د چا په زړه کې ایمان وي، د هغه وزون ته، د هغه وزړه ته د قرآن او د حدیث د خبرو څخه خوشحالي او سکون ملاوي شي. او دویم زموږ تاسو په مجلسو کې یوه غټه کمی دا راځي، زما خوندو چې زموږ په مجلسو کې غیبت هم راځي، په دې کې شیطانت هم راځي. حالانکه په قرآن کې الله پاک څه فرمایي، وای ولا یغتب بعضکم بعضا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 دی. وای پتاسو کې دي بعضی کسان د نورو غیبت نه کوي. په حدیث کې راځي چې وای الغیبت اشد من الزنا، وای غیبت چې دی دا تر زنا هم غټه ګناه ده. نو په دې باندې زما قدرمنو زموږ تاسو مجلسونه چې دي هغه د غیبت څخه، د شیطانت څخه، د فتنې او د فساد د خبرو څخه ډک وي. نو باید چې موږ پر دې موقع باندې د خپلې ژبې حفاظت وکړو. موږ تاسو چې په روزه کې په مختلفو موقعو باندې چې موږ تاسو عبادتونه کړي دي، نیک اعمال مې کړي دي، موږ تاسو تهجد کړی دی، تلاوتونه مې کړي دي، خیر او خیرات او صدقې مې کړي دي،
هغه ګر زموږ تاسو په ژبه باندې موږ غیبت وکړو موږ ګر څه هغه ته پام نه چې زما دومره ډېرې نیکیانې راسوځي. لہذا چې په مجلس کې کښېنئ په آپس کې یا د نورو زنانو سره کښېنئ د خپلې خولې سره ډېر زیات پام کوئ. زما قدرمنو دا ستاسو نیکیانې داسې سوځي لکه ووچو بوټو ته چې اور ورواچي ووچو لرګۍ ته چې اور ورواچي دومره زیات زموږ نیکیانې راختموي. او بیا زموږ تاسو په مجلس کې که چیرې غیبت نه وي اور یو د بل سره فساد او حسد نه وي لیکن په هغه کې زموږ بیکاره خبرې زیات بیکاره مطلب چې د هغه خبرو څه نه دنیوي فائدې وي نه د هغه خبرو د آخرت په حواله سره فائدې وي. زموږ په مجلسو کې دا رنګه خبرې بیخي زیات چې هغه هیڅ ګټه نه لري. موږ تاسو هغه ته فضول او بیکاره خبرې وایو بے فائدې خبرې. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د انسان د مسلمانی یو شخوبی دادا چې دی بیکار خبرې پریږدي. نو قدرمنو مستاسو ماشاءالله په ښه معاشره کې اوسو الحمدلله په مسلمانانو کورو کې پیدا سوي راغتي سوي او د مسلمانانو مور پلار په غوځي کې مستاسو پیدا سوي نو باید چې مستاسو د خپل ښه اعمال هغه په بیکار او بے فائدې او په فضول خبرو یې هغه ضایع نه. او نن سبا یقینا مستاسو په معاشره کې بے جا فیشن دی نن سبا رواجونه دي او ډېری دا واده والا زنانې د خاوندانو د مړو غیبتونه کوي د هغو عیبونه بیانوي د هغه څخه هم چې مخ ته ولاړ شي که زنانې د پلار کره ولاړې شي یا دغسې زنانې د همسایه کره ولاړې شي نو هلته دی د خواشي شکایتونه دي د خسر غیبتونه دي د اندرندو غیبتونه دي د ورنداري د پلانکۍ زموږ ګرد د مجلسونه هغه په شکایتو باندې ډک. دا شکایتونه قدرمنو زه به د تاسو څخه یو کوچنۍ خبره بیان کوم. دا شکایتونه و موږ نقصان کوي فائدہ نه کوي. نقصان یې چیز دی زه نقصانونه درته وایم. اول نقصان یې دا دی چې موږ په دې موقع باندې د الله د نعمتو ناشکری کوو. د الله د نعمتو ناشکری دا رنګه کوو. اوس یوه زنانه ده هغه په یو کور کې واده ده هلته به الله پاک دې ته شکر ورکړي ښه خاوند وي ښه اولاد وي په کور کې به الله پاک د روزي هر شی ورپوره کړي د ضرورت. لیکن بیا هم دا زنانه را ولاړه سي د پلار کره یا د نورو همسایګانو سره یا د خپلو خوندکیانو سره سیلیانو سره چې کښېني دا د کور ناشکري کوي. زموږ دی کمزوري کور دی زموږ دارنګه کور دی زما داسې خواشې ده زما داسې خسر دی زما دارنګه د خاوند خوندې دي اندرندې مې دي شکایتونه کوي. اوس د دې شکایتو اول نقصان زما خوندو زه درشم. اول نقصان یې دا دی په قرآن کې الله پاک فرمایي ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ای زما بندگانو کچیر تاسو زما د نعمتو کفرتم ناشکری وکړه ان عذابی لشدید بشک زما عذاب چې دی هغه لشدید الله پاک وایي ډیر سخت دی. قدرمنو یواره سخت بیا الله پاک وایي چې سخت بیا الله پاک خالی نه وایي چې سخت الله پاک وایي زیات سخت یقینا سخت دی. نو دا زنان خپل ګټه وکړه کې نقصان وکړي بالکل خپل نقصان وکړي. د الله ناراضگی هم اختیار کړه د الله د خوا څخه به اوس د دې څه دا نعمتونه هم اخیستل کیږي او د هغه په بدل کې دې ته تکلیفونه رسیږي او د هغه په بدل کې به بیا دا ناشکري او بغاري او چغاري هم کوي. دا ګر د څه وجې څخه دا د دې وجې څخه چې دا ناشکري کوي. او دویم نقصان دا د خپل نیکیانې ته چې د یو چا غیبت کوي د خواشي د خسر د بل د خاوند عیبونه وایي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر داسې زنانه پر د خاوند باندې ډیر زیات وعید بیان کړی دی. هغه لپاره ډیر زیات نقصان بیان کړی دی چې څوک د خپل خاوند عیبونه کمیانی بیانوي یا به کمیانی په خاوند کې وي یا به نه وي لیکن چې څوک بیانوي نبی علیہ السلام د هغه لپاره ډیر زیات تاوان بیان کړی.
او دویم دغه زنانی د غیبت د وجې څخه د دې ګناوي ولاړې په خپل غاړه شوې او د دې نیکانې ولاړې دا چې د چا غیبت کوي و هغه ته به ورکوي او هغه کم انسان چې دا غیبت کوي هغه یو نیکی نه ده کړې لیکن هغه به کور ته خوب کوي بیده به وي لیکن نیکانې ور روان وي د څه د وجې دغه زنانی د غیبت د وجې څخه دا دوا او دریم نقصان یې چی دریم نقصان یې دا دی کچيري هغه د دې خواشه خسر یا هغه د کور چې کوم ملګری زنانې دي یا خاون هغه په دې خبرو باندې خبر شي نن سبا خامخا خبرېږي یو خبره نن سبا نه محفوظه کیږي نه څوک د چا خبره محفوظه کوي ولی د عزت خبره ک انسان خپل د ځان سره نه کپټه په دنیا جهان کې څوک د چا خبره نه پټي هغه یو خبره مشهوره ده وای یو سړی چې ولو قتل وکړي په خوا خبره ده کور والا ته ویل ولجغ ملره ما قتل کړی دی چې چاته ونه و چې دا سهار چلو هغه د امسایګانو زنان رااله دغه سړی کړه کور والا ورته ویل ولجغ ملره ما سړی قتل کړی دی ته چې چاته ونه انو چې د یو سړی خبره په خپل کور والا نسو سنبال نسو محفوظه نو هغه امسایه کور منو بیا د دې د خاوند د قتل د خبري خیال وساتي دا نسی کېدلای قدرمنو لہذا د خپل خبرو حفاظت په خپل وکي ما تاسو ته ویل کچيري هغه خاون هغه خواشه هغه خسر هغه د کور چې کمی نوري زنانې دي هغه کده دې په دا خبرو په غیبت باندې خبرې شوي نو هغه هم د دې سره بغض حسد غیبت مقابله دشمنی دا شروع کړي چې دا خبرې د دې سره شروع کړي په کور کې پریشانی او اختلاف راوست پکور کی جګړه رااله یو څوای دا بل څوای دا وکړګنی توای هغه خپل پلار توای دا وخاون ته یو خبره کوي ولی دی خبرې کړي دي خبرې په غاړه کې وتلې دي آخر تر دا ځای پوری خبره راورسیږي چې په دا کور کې د دې ګولا او پیاله سخت ځوان تیرول ګران شي دا ځوان تیرول ودی ته یو چانه دي ګران کړي قدرمنو دا هغه د دې غیبتونه و چې دې کول نه د خپل غیبتون نتیجه او ثمره راوځي دې ته ملاوي شي نو بیا چې خوش قسمت زنانه وي هغه و الله ته رجوع کی چې یا الله د ما څخه غلطیاں نسوي دي یا الله ته ما معاف کا او زما چې را کوم مشکل نن را پیښ دي زما د خپل خلی څخه پښتانه وایي کنه وای خپل خله هم کلا ده هم بلا ده ګوره چې چپای استعمال کې نن خپل خله ورته بلا ده نو لہذا بیا برته موقع الله ورکی برته الله موقع ورکی د خپل خله د دې د پاره کلاس څنګه کلاس دا و الله ته رجوع کی د الله څخه معافي وغواړي د الله څخه مدد وغواړي چې یا الله زما چې دا کم ګولر نن ستړي سوي ده د خپل خون می ترخصوي دي د خپل سر کرا یا د خپل کورته یا الله دا ته خوشحالي را بدل کی د آینده زما د تاسو سره وعده ده بیا زه دارنګه غلطي نه کوم او کورته چې کم انسانان دي هیڅ بد خبر نه ده وردی سی هغه ته دی وای ما به پتا پتوی به سی خبرې کړي پتا سو پس به کمزورې غایدلې نه به پوسوي په خشم کې به غایدلې یا به چا خطا ایستلې و زنن پر خپل ګردو غلطیانو باندې معافي غواړم په دې باندې یو انسان هم نه کمزوري کیږي لاردار زنانه به پر خپل غلطیانو باندې معافي غواړي کما چې کمزوري زنانه وي بے تربیت زنانه وي د مور د پلار تربیت نه اخستي هغه زنانه بیا پر خپل غلطي باندې معافي نه اخی پر خپل خبره او پر خپل غلطي باندې ټینګوي بل اخر بیا دغه د دې ټینګشت بیا د دې دغه خپل خبره باندې درېدل دا ودی ته تر ډیر زیات ځای پوری نقصان رسي نو کچېره خوش قسمت ولا برته بیا د خپل غلطیانو معافي واخلي بیا هم د نیکانه الله ور بچاوي بیا هم الله پاک دغه تاریخ ژوند د تاریخه ګولا دغه تاریخ کور به الله پاک برته په خوشحالي ور بدل کچېره د خپل خبرو څخه توبه وکړي قدرمنو د دې غټ نقصان شې دا هغه د غیبت مجلس ولو چې ما تاسو ته وویل چې موږ تاسو خپل ژبې کنټرول نه ساتو پر خپل ژبو پام نه کوو چې د خپل ژبه څنګه استعمالوم قدرمنو زب تاسو ته یو آسان مثال درکړم
تاسو کله کله خپل مجلس ته پام کوئ چې زه دا خبرې کوم دا زما په خبرو کې لفظونه څو ولو خبرې څو وي او په هغه کې دا تیران او چړې او خنجران څو په دې خبرو کې ما څرنګه لفظونه استعمال کړل په دې خبرو کې ما د څو انسانانو ژوندونه چیرې کړل پرې مې کړل مات مې کړل و دا خبرو ته زموږ پام نشته زکه د لږ په خبره پوه شوم د کور مشر شوم د کور مشره شوم په کور کې مې اختیار پیدا کړ یا په مجلس کې کښېنستلم زه په د خپله ژبه باندې څه کمې خبرې کوم دا خبرې د انسانانو تر دماغو وځي دا خبرې د انسانانو تر زړو وځي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وای جراحات السنان لها التیام ولا يلقام ما جرح اللسان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی وای د توری چې کم زخم دی هغه وشسي لیکن ولا يلتام ما جرح اللسان لیکن د زبی چې کم زخم دی هغه بیا ګرد عمر نشکی تر څو پوری چې هغه انسان ته مرګ نه راغلی نو قدرمنو په خپل زبو باندې انسانان مزخمی کوي دا ته چې دا انسان زخمی کې هغه وتا ته ژغ نسی کوي یا د مجبوری د وجه یا د کمزوری د وجه یا د خاطر د وجه یا د عزت د وجه یا د بیر د وجه چې دا شنی نور نقصان دا ورسي لیکن زت تاسو یو سوال کوم د هغه انسان چې تانن تکلیف ورسولې دي د هغه خدای خو نه دی کمزور د هغه خدای وداسي بدل د ظالم سخواخي چې په دنیا جهان کې به خلق ننداره کوي چې دا وګره ظلم کوي نه انجام داش نو په دې باندې زما قدرمن دا خپل زب ډېر سنبال استعمالوي ډېر کنټرول استعمالوي دا چې استعمالوي چې بیا د قیامت پر ورځ تاسو په غاړه نکشي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی یا رسول الله یو نصیحت را توکا چې پر هغه عمل وکم الله می جنت ته ورسوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل لاس مبارک باندې تخپل زبر اويستله په یو لاس زبونی ولا په بل لاس د لاس په ګوتو ودا زبې ته اشاره وکړه د اشاره باندې ورتول ول د دې حفاظت وکړه یعنی د زبې حفاظت وکړه هغه صحابي ورتول یا رسول الله تاسو ګرځه وای صلی الله تعالی علیه و آله وسلم یا رسول الله د زبې د وجه څخه الله پر موږ باندې گرفت کړي الله د زبې په وجه هم د مشخص سوال جواب کوي هغه حیران شو چې پر زبې باندې هم سوال جواب شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام څورته ویل زما قدرمنو دا خبره واوري ولاړی سي نور ملګرو ته وکی ولاړی سي په کورو کې وکی دا خبره وخپل بچانو ته وکی په ار ورځ کې یو واره کوي قدرمنو تاسو ته ثواب ملاويږي چې څوک اوري هغه به عمل ور باندې کوي دا هغه به ژوند جنت دا هغه به نیکیانی بچاو دا هغه د کورو څخه به اختلاف او جګړې ختم شي دا تاسو ته ایوه وینا په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای د قیامت په ورځ به اکثر کسان په جهنم کې پړ مخې د دې زبې د وجه څخه غرزول کیږي یعنی د قیامت په ورځ به ډېر انسانان اکثریت انسانان جهنم ته پړ مخې ورچول کیږي د دغه خپل زبې د لاپروايي د وجه اوس تاسو اندازه وکړئ دغه حدیث په مخ کې کېږي او د دې حدیث حکم په مخ کې کېږي چې د زبې څومره نقصانات دي او بیا د خپل ژوند او د خپل زبې استعمالول دا په مخ کې کېږي صحابی نبی علیہ السلام ته فرمایي ته نصیحت راته وکړه یا رسول الله تا ته خو الله پاک ډېر معلومات ډېر علم نبوت در کړی دی رسالت در کړی دی د معراج په شپه باندې تا جنتونه ولیدل جهنمونه الله درښکاره کړل نو ته مست یو نصیحت وکړه نبی علیہ السلام وای دا زب سنبال کا د قیامت پر ورځ به ډېر زیات انسانان اکثریت د خپل زبې د وجه څخه به جهنم ته ور اچول کیږي جهنم ته به ورغورځول کیږي پړ مخې په اردو کې ورته وایي مو کې بل نو په دې باندې د خپل زبې ډېر زیات پام وکړي پر خپل زبه باندې تاسو کنټرول راولي او دا سوچ وکړي چې د ازما زبه د انسانانو زړونو سره رانږدې کوي که د انسانانو زړونه پرې کوي ما تاسو ته وویل پر خپل مجلس باندې ډېر احتیاط وکړي
چې ستا په مجلس کې لفظونه ډیر دي خبرې ډیر دي که په هغه کې په ستا په خبرو په لفظو کې چړې او تیران دي خنجران پکې زیات ولې داسې لفظونه زه استعمال کوم چې د الله مخلوق نه ما څخه ناراض وي نو دا خو زه خپل آخرت تباه کوم د قیامت په ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه څخه یو سوال وکړ نبی علیہ السلام و فرمایل چې اے صحابه تاسو ما ته وایست مسکین کم انسان دی هغه ورته ول یا رسول الله مسکین هغه انسان دی چې د هغه سره پیسې نه وي د هغه سره د ماشامو د ګرمۍ لپاره ګوله نه وي مسکین هغه انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې نه صحابه په جواب کې ورته ویل چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول تر ګردو ډیر څه په خبر دي نبی علیہ السلام ورته ویل چې ویل مسکین او فقیر هغه انسان دی چې په دنیا کې به دومره زیات نیکیانې کړې وي تهجد به کړې وي پرده به کړې وي کپڑے او قمیص او لباس به د شریعت مطابق وي په خپل ژوند کې به د چا حق نه خوړلې دارنګ نیک انسان به وي حج به کړی وي عمره به کړی وي تلاوتونه به کړی وي دومره ډیر نیک اعمال به کړی وي لیکن د قیامت په ورځ چې کله د حساب کتاب میدان ولګیږي په دنیا کې به خلک به هغه انسان توایي چې دا خو فرشته ده دا خو زنانه نه ده دا فرشته ده په دنیا کې به پدانامو باندې مشهور وي لیکن الله پاک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې دا و فرمایل چې نبی علیہ السلام صحابه ته ول چې کله د قیامت په ورځ باندې د حساب او د کتاب میدان ولګیږي التبا دغه سړی چې په دنیا کې په فرشته باندې مشهور او دغه زنانه چې ول دا خو انسان نه ګرځي فرشته ده د هغه نیکیانې به دومره ډېرې وي لکه د احد غر دومره زیاتې نیکیانې به راوړي بالآخر چې حساب و کتاب شروع شي دغه فرشته چې په دنیا کې په فرشته باندې مشهور او دونګه نیک بزرگ او ښه انسان خلکو بلی دغه انسان حساب به شروع شي چې کله د حساب شروع شي الله پاک به اعلان وکړي چې د چا خو په پرده باندې پور نه نو به د خلکو لین ولګي لین به جوړ شي په هغه کې به یو راځي چې یا الله دا سړی په دنیا کې زما غیبت کړی دی الله پاک ورته وایي چې اوس په بدل کې د تا ته هیڅ نشي درکوي لہذا د نیکیانې به اوس مشتاته د غیبت په بدل کې درکو هغه نیکیانې یو څه بستبلات ستا حق خلاص هغه د چا غیبت چې کړی هغه وایي ټیک دی دا غیبت والا فقیر سولو داغه بعد به بل سړی راشي او به وایي یا الله دا سړی په دنیا کې په ما پسې د خبره کړې و چې زما په کور کې اختلاف جوړ کړي الله پاک وایي دغه سړی چې په دنیا کې په مشهوره بزرگ او په ډېر نیک سیرت زنانه باندې مشهور وو وایي دغه نیکیانې واخله دا ستا حق پوره سو دغه رنګه یو بل سړی به راشي هغه ته به وایي چې ستا څه حق دی دی به ورته وایي چې دا انسان چې ولو دا زما په لور پسې زما په زوی پسې په ما پسې زما په خاوند پسې دا رنګ خبره کړي ولا زما په خاوند کې زما په لور کې دا خبره نه ولا دا زنانی یا دا نارینه دا خبره کړي او په ما پسې زما په مور پلار پسې یا الله ماته تکلیف را رسولې دي ز خپل حق غواړم الله پاک به بیا دغه په دنیا کې چې ډېر غټ دیندار او ک زنانه او ک نارینه و دا هغه نیکانی براواخي دا چاته چې تکلیف رسولې دي هغه ته به ورکی بیا به هغه لین مختر روان یي خلق بخپل حق جنې غواړي بالآخر دا حق به دومره زیات شي دغه لین چې کم د څخه حق نن غواړي هغه لین به خو لیکن د نیکانی به ختم شي د احد غره رنګا زیات نیکانی راوړي وي لیکن هغه نیکانی ګرځي ختم شوه پوروړي ولاړ دي د هغه تر وسه پوری پور نه ختم شو دا هغه بعد چې بل سړی را مختصي هغه یا الله زما حق خړلې دي ماته دا نقصان را رسولې دي نو الله پاک به وایي چې د سره خو وس نیکانی نسته چې د نیکانی مزوتا ته درکو ستا حق پورسي داسې به وکړو د ستا ګناوي به راواخو د په الله او د په ترازو کې بکشي اوري قدرمنو په دنیا کې چې ترګردو غټ بزرگ او پرهیزګار او هغه زنانه هغه نارینه چې خلک ویل دا خو څه فرشته ده دا هغه وس حساب شروع دی
نیکانی خې ختم شوې خلکو یوړې چې د چا غیبتونه او نقصانونه د کړیو هغه یوړې خپلې ګټې وکړي اوس دته یو نیکیم نه د ورپاته لیکن پوروړې نور هم ستا اوس د هغه پوروړو ګناوي الله رخي د په ترازو کې اجدي د ګناوي زیاتېږي نیکانې نست دارنګه به کسان را روان به وي دغه چې کوم د حقدارانو لین دي هغه به مکمل شي نیکیانی به دغه ختم شوي هغه ګناوي به د حقدارانو غرخي د په ترازو کې به اجدي چې کله حساب مکمل شي د به ګناوي دومره زیاتې وي لکه د احد غر نو چې کله د چا نیکیانی دومره وي لکه د احد غر او د ګناوي او د یو نیکی نوی پاته شوی د هغه په باره کې خود الله پاک د خاصه د جهنم فیصله ده الله پاک په فیصله وکړي چې دا سړی جهنم ته بوزي نو قدرمنو دا مقصد دا حدیث بیانول څخه دغه حاصل راووتی که مستاسو ارڅو ځان نیک کو هغه کمال نه دی قدرمنو نه دی کمال کني دا ګرځي نیکیانی به د قیامت پر ورځ بل یو راسيوس د قیامت پر ورځ یو نیکی مور پلار خپل اولاد ته نور کوي اولاد مور پلار ته نور کوي ګرځو یو د بل په حال باندې نه خبر لیکن د قیامت پر ورځ به یو انسان را ولاړ چې د بل څخه ډېری زیاتې نیکیانی الله پاک ته نور واخلي ولی وای داس ما غیبت کړی ولی وای دا چوز ما په کور کې اختلاف را وستلی ولی داس ما په نیک زوی په نیک لور پسې خبرې کړې وي وجه وای دا چول په دنیا کې زما غیبتونه ډېر کړی نو چې زما او ستا نیکیانی دارنګ خلک را سوړي په دنیا کې ما ته په داسې خواري باندې کوو په یخ کې په ګرمي کې په شپه کې په ورځ کې په تهجد کې په تلاوت کې دومره خواري کاږو او خلک را سوړي نو یقینا دا کمال نه دی نیکیانی زیاتول اصل کمال اول دا دی چې موږ د ګناو ځان وساتو چې بیا دوی نیکیانی وکړي هغه دوی نیکیانی بیا به قیمت لري ولې په موږ پسې د چا حق نه پاتې سو نو قدرمنو پر دا خبرو باندې ډېر زیات سوچ وکړي چې زموږ مجلسونه د غیبت څخه خلاص وي زموږ مجلسونه د فساد څخه خلاص وي زموږ په مجلسو کې موږ د چا سره حسد ونکو موږ داسې خبرې ونکو چې د بل چا کور په خراب کیږي زموږ په معاشره کې یو غټه کمی ده کچيري یو زنانه یو خور خپل زوی ته یا خپل ورور ته کوزده کوي نو دی ولاړی سي د یو بل کور کړه هغه چې کوم انجلې دی خپل زوی ته واړی یا ورور ته وی ګوري چې هغه نسو خوښه بیانو په معاشره کې په محله کې په خاندان کې په هغه انجونو پسې خب دا مسلمانی نه د قدرمنو چې ته دا خبرې پسې وکې نو نور انسانان هم دا خبرې واوري بیا هغه انجونی څوک د خپل زوی د پاره په نکاح نه غواړي هغه اعلان کې په هغه څه سوي په هغه هیڅ نه وسو دغه زنانې چې ورغلي وي چې مرکای ورته کوله دا د دې زنانو یو ګناه جاریه شروع ولا دی یو ګناه جاری کړل چې خبرې پسې وکړي ستا نه خوښه د زوی د پاره د ورور د پاره بس خاموش اوسه ولې د انسانانو عیبونه بیانوي بیا هغه عیبونه یې نه لیکن ته دا عیب تکو نو په دې باندې قدرمنو د خپل نیکو اعمالو حفاظت وکي د خپل زبو حفاظت وکي دا سوچ وکي چې نن زموږ په مجلسو کې موږ د دنیا د ګټي خبرې کوو یا د آخرت د ګټي خبرې کوو کیا موږ د دنیا او د آخرت د نقصان خبرې کوو قدرمنو ډېر زیات احتیاط وکي قدرمنو دا خنن مستاسو د قران او د حدیث پر وړاندې کې واوریدل چې د دې کم نقصانات دي او چې ځان وساتي کمی فائدې دي لیکن د قیامت په ورځ به تاسو ووینئ زما قدرمنو خامخا به تاسو وینئ چې کم انسانان په دنیا کې موږ ډېر نیکان او بزرگان بلل لیکن د قیامت په ورځ به هغه د خپل زبې د وجې څخه د دې زبې د نقصاناتو د وجې څخه د زبې د وبال د وجې څخه هغه به ناکام سي د هغه په باره کې به د ناکامۍ فیصله وشي ډېر انسانان به تاسو ووینئ یقینا لیکن چې موږ د قیامت په ورځ دا انسانان وینو نو ولی په دنیا کې پر خپل ځان باندې پر خپل مور پلار باندې پر خپل بچانو باندې پر خپل امزولو پر خندکانو پر سیلیانو باندې رحم ولی نکو چې زما استا په وجه باندې یو انسان د ګناو څخه وساتل شي د غیبت څخه وساتل شي د حسد د بغض د فتنې د عیوب بیانولو څخه د دې څخه وساتل شي دا زما استاد لپاره ترګرد جهان ش خبره
نو په دې باندې زما قدرمنو پر خپل ځان باندې پام وکي، پر خپل هغه انسانانو باندې پام وکي چې ته د هغه ته خبره کولای شي چې ته په مجلس کې خو خالی غیبت کوي، ته خو خالی د نور انسانانو شکایتونه او عیبونه بیانوي، ته خو په خپل مجلس کې خالی ناشکریانی بیانوي. مستاسو په تیر بیان کې هم ویلو چې زنانه نبی علیہ السلام فرمایلی چې ما د معراج په شپه ما ته الله پاک جهنم را ښکارا کړ، په هغه کې اکثریت د زنانو. بیا چې د نبی علیہ السلام څخه پوښتنه وسوه چې د اکثریت وجه چی شو، د دې زنانو اعمال چی شو چې د اکثریت جهنم لکړي. نبی علیہ السلام ول دوی وجه ولې یو دا چې د خاوند ډیر زیاته ناشکری کوي، او دویم دا چې ډیر زیات بددعاوي کوي، اولاد ته بددعاوي، هر انسان ته بددعاوي. دغه د دې د جهنم د تګ لارې دي. قدرمنو زما خوندو کچيري تاسو پر دې لار رواني یاست نو تاسو د دې لارې څخه مخ واړو، تاسو پر سم لار نه است رواني. زما قدرمنو نه زه دا غواړم چې تاسو پر دې لار رواني سي، نه تاسو خپل دا غواړئ، بلکې دا د مسلمان پر مسلمان حق دی چې د چپه لارې څخه هغه ته ووایي چې دا لار پرېږده، په ښي لاره باندې راسه. نو قدرمن وګورئ په هغه کې یو غټه وجه چې دا هغه د خاوند ناشکري ده. زموږ په معاشره کې چې څومره زیاته ناشکري زنانه کوي، یو څوک نه کوي. یو زنانه به د پلار کړه پر هر رنګ حالت باندې دا گنجائش کوي، گزاره کوي، لیکن چې کله دا واده شي التبیا د دې ناشکریانی تر حد زیاتی شي، التبیا د دې صبر کول بالکل ختم شي. نو په دې باندې زما قدرمنو په معاشره کې تاسو ښه ماحول جوړ کړئ، خپل نوی نسل ته خپل لونو ته ښه تربیت ورکړئ، او هغه ته ښه ادب او حیا او اخلاق ور زده کړئ. په دنیا کې تر ګردو آسان خبر چې دا هغه یو چاته جواب ورکول، لیکن تر ګردو ښه خبر چې دا هغه صبر کول. زموږ په معاشره کې خصوصا په زنانو کې صبر ختم شوی دی، زموږ په زنانو کې برداشت ختم شوی دی، زموږ په زنانو کې د تربیت کمی را روانه ده، زموږ په زنانو کې د پردې کمی را روانه ده، زموږ په زنانو کې د فیشن د وجې څخه اصل تربیت پاتې شوی دی. دا د فیشن په نامه باندې تربیت بالکل پریږدي. د فیشن په نامه باندې د مور د پلار چې هغه شن نوم دی هغه ګرد د په اوبو کې یوسي. نو زما قدرمنو ډیر زیات احتیاط وکړئ، ډیر زیات فکر وکړئ. دا ما او تا چې کم ژوند کوو دا زما استاد د روان نسل تربیت دی. نو په دې خاطر باندې یو داسې ژوند کوي چې د خپل اولاد تربیت مو وسی، داسې ژوند کوي چې د خپل را روان نسل ژوند تیر شي. او په آخر کې یو خبره درته وکم چې درود شریف په تاسو روزانه سل واره خامخا وایست، سل واره به استغفار وایست، سل واره به درود شریف وایست. د دې به ډېرې زیاتې فایدې زموږ تاسو په ژوند کې راشي. زموږ د نن د مجلس سبق ختم شلو، خلاصه به زه تاسو ته یو واره بیا بیان کم. خلاصه دا ده چې زموږ تاسو مجلسونه د غیبتو څخه خلاص شي، زموږ تاسو په مجلسو کې د دین یو څه خبرې راشي چې زموږ تاسو مجلسونه زموږ تاسو د جنت ذریعہ وګرځي. زموږ مجلسونه زموږ ګپې زموږ خبرې زموږ خنداوي دا زموږ د جهنم د پاره لار ونه ګرځي. او ترګور آخري خبر روزانه به د ځان سره حساب کوي چې ما د مرګ د پاره کومه تیاری کړې. اوس موږ تاسو بیان شروع کړی دی، نیمه غنټه 3 پاو قدر موږ تاسو خپل مرګ ته ورنږدې شو، لیکن وخت خو روان دی. دا هم ګوري تیاری موږ څو کړې ده. الله تعالی دې پر دې خبرو و ماته و تاسو ته و ټول ته د عمل توفیق راکړي، دا خبري و نور انسانانو ته ورسوي. الله تعالی دې و هغه ته هم د عمل توفیق درکړي، او الله تعالی دې و مرسته په اسلام کې دننه د ژوند تیرولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په اخر کې دعا کوو چونکه لازم تاسو بیان دا د یو رحمت ذریعہ ولا دا الله تعالی زموږ دعا خامخا قبلې، ولې د قران او د حدیث تذکرہ وسوله. نو تاسو هم لاس پورته کړئ، د خپل ځان لپاره د خپل اولاد لپاره دعا وکړئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.